الله جل شانه فرمای چې دا به وشي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. و خلقو د عربو مرغوب ترين زناور چې عربو ور سره ډیره مینه کوله دا اوخو او په اوخانو کې به خزه اوخه ماده اوخه او به په ماده اوخانو کې هغه اوخه چې هغه په بلار بوا او به په بلار بو کې د لسو میاشتو بلار بو یعنی د غي د هغه لنګون وخت برانځ دي شنو عربو په دغه اوخه ډیر خیال کاو دا به سارات نه پری خدا په کور کې به د دې د هغه خیل ساتلو انتظامات برابر کړیو غیا به ورته کور ته راوړله دا به اروخ لمبوله ماشومان به ورته نه پری خودل چې دا الله ته ونوي چې چیرته ردی هغه بچي ځای نشي. الله جل شانو فرمای و اذا العشار عطلت دغه مرغوب ترين او تاسو چې دا خوخ زناور دی و دا بعد لس میشتو خو بلار با دا به تاسو پری دی د قیامت په ورځ باندې پروا بم د دینه کوي. دا خپل کاروبار دا ټوډېنی دا جازونه دا هلیکاپټر دا بنگلي الله جل شانو فرمای دا به تاسو پری دی چې د قیامت زلزله و سخت او اوازونه تاسو واوریدل. و اذا النفوس زوجت الله جل شانو فرمای چې دا نفسونه د قبرونو کې چې څومره خلق پراته دي دوی ته به مونږ واپس روحونه ورکو او دوی به چې دی د خپل روحونو سره به دا جسدونه یو ځای شي او راپا بسي. و اذا البحار سجرت او دا بحرونه چې دی الله جل شانو فرمای دا به ور واخلي. الله جل شانو اخره کې فرمای و اذا الموءودة سئلت زمام دغه آیات کریمه سره کار دی او زمام موضوع نن دا الله جل شانو فرمای و اذا الموءودة سئلت او کله چې د هغه جنینا تاسو کړي شي بی ای ذنب قتلت چې په کومه ګناه باندې ته وجلې شوی سوچ کوئ. الله جل شانو دا ونه فرمایل چې کله د قاتل نه تاسو شي چې تا دا ماشومه جنې ژوندۍ ولې خخه کړې ده د قاتل نه تپوس نشته. دلته به الله جل شانه د قیامت په ورځ باندې دغه ماشوم راوغواړي ورته به وایي ای ماشومې ای زما بندګۍ بأي ذنب قتلت په کومه ګناه باندې ته دې ظالمو خلکو ژوندۍ خخه کړې وي. موعوده عربي کې هغه جنې ته وایي چې هغه ژوندۍ په ځمکه کې خخه کړې شي. الله جل شانو فرمای و اذا الموءودة سئلت او کله چې د هغه ژوندۍ خخه کړي شي جنې نه تاسو کړي شي د الله جل شانو په عدالت کې بأي ذنب قتلت ماشومی زما بندګۍ الله جل شانو ورته فرمای په کومه ګناه باندې ته خلکو وجل اخر ستا ګناه څه ته خو چې د مور نه پیدا شولې ته پاکه سا کوي تا باندې د الله حق نو تا باندې د دین د شریعت حق نو تا باندې د پیغمبر حق نو په تا باندې د مور او پلار حق نو په تا باندې د ګوانډي حق نو په تا د جمله مسلمانانو حق نو نو تا خو کوم ګناه نه کولې شو نه دې کړې ده بأي ذنب قتلت نو ولې ته وجلې شوی. نو هغه موعوده او هغه جنې چې ژوندۍ خخه کړې شوی هغه ماشومه هغه به خپل قاتل له ګریوان نه رانیسي اب خپل پلار د ګریوان نه رانیسي اب خپل نیکه د ګریوان نه رانیسي اب خپل رور تر د ګریوان نه رانیسي. راشد الله جل شانو عدالت ته پیش شه. الله جل شانو ما ته وایي چې ته ولې قتل کړی شوی ولې ته ژوندۍ خخه کړی شوی. راشه الله جل شانو نه زمانه تپوس کوي ما سره بل جواب نشته تاسو ژوندۍ خخه کړی ای پلار ای رور ای نیکه تر اے ماما راشه اوس د الله جل شانو دې خبره ته جواب وایا او د الله جل شانو جواب څوک ویل شي تاسو نه تاسو الله جل شانو جواب څوک نشي ویل دغه ورځ را روانه ده. زمارونو او زما خويندو قسم په الله چې اسلام کوم زندگی کوم عزت کوم وقار کوم مینه او محبت دای خزه ته ور بخلې دي دای زنانه ذات ته ور بخلې دي د دنیا یو نظام د دنیا یو دین دا عزت دا وقار او دا مینه او محبت خزه ته نو ور کړي او نه ور کولې شي. دا اوس چې د بشري حقوقو چغې وای امریکا یورپ فرانس جرمنی لندن
برطانیه دا ملکونه او انډیا دوی ټول د ښځو سره هغه ظلمونه کړي دي چې تاریخ باندې پاغي باندې ډکې دي او تاریخ پاغي باندې شرمېږي. شرمېدلی تاریخ د دوی دغه دی چې د مدینې منورې عربو دغه رنګې د مکې مکرمې قریشو د دوی بچي لوڼې وشولې په مکه مکرمه کې. قریشو عظیم خاندانو خو ولې دین پکې نه و، د الله قانون پکې نه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پکې نه وې. څه به یې کول؟ خپلې لوڼې خپلې لورګانې چې دا به ترې څنګه وشولې ژوندی به یې ښخول. الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، او دوی وایي چې دغه ملائکې د الله جل شانه لونه دي. نو الله جل شانه فرمایي افسوس او هلاکت دی دې خلکو لره چې ما ته لونې ثابتوي او کله چې به تاسو ته د لور زیری درکړی شو چې پلانکیا مبارک ستا لور شوله. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، او کله به چې یو کس هغه سړي ته زیری ورکړي چې هلکه مبارک شه ستا خو لور شوله، ظل وجهه مسودا وهو کظیم. الله جل شانو فرمایي دغه مخ به د دغه جاهلانو د غصې نه تک تور شو. ظل وجهه مسودا، مخ به تک تور وګرځېد، وهو کظیم، او دا به د غصې او د کینې نه او د کبر او د لویۍ نه ډکو. بل ځکه الله جل شانه فرمایي یتوارا من القوم، چې کله به ورته د لور خبر میلاو شو چې پلانکیا لور دی وشوله، د قوم نه به پټ شو، کناره کش به شو، د قوم نه به روان شو. من السوء ما بشر به، د هغه بدۍ د وجې نه چې ده ته یې زیری ورکړی شو چې پلانکیا لور دی وشوله، نو ځان سره به یې فیصله کوله. ایمسکه علی هون، ګوره دوه فیصلې به دې ظالم ځان سره وکړي، دا د چا به چې لور وشوله. څو فیصلې؟ دوه فیصلې. ایمسکه علی هون، یاره ځان سره به ساتمه دا لور سره د بدبختۍ او په خړو سترګو باندې. دوی به ویل چې زما په کور کې لوري نو زما به بل نور قوم ته به مې سترګې خړي، ځکه زما دا لور وی دا به بله ورځ بل ته ودیږي، دا به د بل په نکاح کې راځي، دا به د بل کور ته ځي، دا به بل ته په ډولۍ کې کینی. یاره نه 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 نه، دا که زه ساتم نو زه به ډېر کمزور او بیکاره انسان یم. ام یدسه فی التراب، دیمه فیصله به سوا، او یا به دا خامخا زه خخومه په خاورو کې ژوندی. الله جل شانو فرمایي الا واورئ ای عربو، واورئ ای جاهلانو، ساء ما يحكمون، ډیره خرابه فیصله تاسو کړې ده. دا فیصله هم دې غلطه ده چې ته د قوم نه شرمېږي چې ستا لور وشوله. نه، لور عزتمن چیز دی، دا ته چې د چا نه شوی دا د چا لور ده. ای سړیه ته پریشانه شوې، د تیږې نه خو نه پیدا شوې، د ونې نه خو نه پیدا شوې، د غوا او د میخې نه خو نه پیدا شوې. ستا مور معلومه ده چې پلانکی ده، نو ستا دغه مور چې ته تې شوی او ته ځوان او بهادر او متکبر راولې، نو ته ځان هم بې قتل که که نه، ته خو هم د ښځې نه شوې، ته خو هم د یو کمزوري جنس نه شوې. نو ستا دا ذات چې په ځمکه کې نن آباد دی او ته آباد یې په ځمکه کې، دا د چا د خاطره؟ دا د ښځې د زنانه د خاطره. نو الله جل شانو فرمایي نه نه نه، دا د شرم خبره نه ده او دا د پیغور خبره نه ده. او پام کوه دا ژوندی ښخه نه کوي، ډېره خرابه فیصله هم کړې ده. ډېر داسې عربو چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، د الله رسوله ښه دی چې ته راغلې، د الله رسوله موږ خپلې لوڼې دا ژوندی ښخولې، موږ ته به دا شرم او عار محسوسېده. د الله رسوله کله چې قرآن راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، ښځه د کور وزیر اعظم وګرځوله، ښځه په خپل کور کې ملکه شوله. والمرأة راعیة فی بیت زوجها، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ښځه دا د خاوند د کور ذمہواره ده. څه شی ده؟ ذمہواره ده، دا ملکه ده.
دا د کور وزیر اعظم ده، دا د کور گورنر ده، دا د کور وزیر اعلی ده، نو ښځې ته د کور چابیانې ور حواله شولې، ښځې ته د میلمه اختیار ور حواله شو، ښځې ته د خاوند د روټۍ د پخلي اختیارات ور حواله شو، ښځې ته میراث ورغې، ښځې ته الله جل شانه عزت ور وباخه. تاسو